على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شغل خوربا جنت تنزي انزل سوا شپږ دیرشم نمبر حدیث شریف دے. شغل خوربا جنت تنزي. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال، دا حدیث سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام رازدار صحابی دے. پیغمبر علیہ السلام بور سر د راز خبرې کولې. الله پاک دې ترازی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. قال حذیفہ رضی اللہ عنہ ویلی دی، قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام ویلی دی، پیغمبر علیہ السلام فرمائیلی دی، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور با جنت تن داخلی گی، چغل خور با جنت تنزی. متفق علیہ، دا حدیث متفق علیہ دی. صحیح بخاری شریف کی کتاب الادب باب ما یکرہ من النمیمہ التا ذکر دے، اور صحیح مسلم شریف کی کتاب الایمان کی باب غلظ تحریم النمیمہ کے ذکر دے. یعنی بخاری شریف کے مراغلے دے اور مسلم شریف کے مدا حدیث شریف راغلے دے. نبی علیہ السلام سے فرمائی دی چغل خوربا جنت تنزی. او چغل خوری ستوي د فساد په نیت باندې د یو کس خبره بل ته وړنې راوړنې ورته وي، او دی اردو کې ورته لګای بوجای وي. د یو خبره یو لوړي او د بل خبره بل لوړي، په دې نیت چې دی خپلو کې وران شي. فساد په نیت باندې فساد ډېره لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده. چغل خوري په حرام کېدو باندې د ټول علماو اتفاق دی. چغل خوري د ټول علماو په نسبت باندې حرام ده، حرام. اوس دا خبره چې نبی علیہ السلام مو فرمایله وی چغل خور به جنت ته نځي، نو د دې څه مطلب دی؟ د دې عالمانو دوه مطلب ښودلي دي، او موږ او تاسو ته بیا د دواړو مطلبونو نه د چغل خورۍ هغه سنگینواله معلومه شي چې دا څومره سنگینه خطرناکه ګناه ده. مجاز شته که یو کس د غلطۍ نه هم چغل خوري بیا وکړي چې کله دا دوه مطلب ورته معلومه شي. دوه مطلب دا دي، لا يدخل الجنت نمام، نبی علیہ السلام فرمایل چغل خور به جنت ته نځي، همیشه به نځي، هېڅ کله به هم جنت ته نځي. دی به جنت په سترګو مو نه ویني. چې کافر شو، لکه څنګه چې ابو جهل، فرعون، نمرود، شداد، قارون، دی به جنت ته ځي که نه به ځي؟ نه به ځي. نو داسې به چغل خور هم جنت ته نه ځي. نو دا خو بیا د کافر په شانتې کیسه شوه، او که نه؟ دې خبرې ته سوچ وکئ، خیر دی. یو حده پورې ورسېدئ ماشاءالله، خو چې اوس دغه ځای کې په ټوکی وانړوئ او خطا نه شئ، دې کې ټوکې نشته دی. جنت ته به نه ځي چې څوک چغل خوري روا ګڼي، چې څوک چغل خوري څه ګڼي؟ روا ګڼي. او د دې پته به کله لګي زه لګیا یم تا د مخکې په سر شیطانۍ کومه، او تا حدیث اورېدلی، تا کې پوهه وي، علم دی در سره، او خدای نه م ویرېږي، او ته ما ته وایې چې استاد جي وره دا شیطانۍ مه کوه. نو پکار دا ده چې زه ښکته شمه، ډیم شمه، او بس ستا په دې خبره تا خو ماله ډېر ښه دعوت راکړو که نه چې چغل خوري مه کوه استاد جي، او منې شمه، نو بچ به شم. نه، زه په غیرت کې راشم. مړه د ده چغل خوري خو څه ده؟ حلاله ده. دا لا چا چغل خوری کې راوستي دي، دا خو چغل خوري نه ده. د ده چغلي خو ښه ده، دا خو دې سره سړی کافر کېږي، او دی به هېڅ کله جنت ته نه ځي. څومره خطرناکه شوه دا شیطانۍ کول. او دویم بل مطلب دا دی چې یو سړی چغلي حرامه ګڼي، چې دا کار ټیک نه دی، ضمیر ملامته کوي، او دی پړه کې عقیده هم دا ساتي، اعتقاد
چې چغلی حرامه ده خو بشري کمزوري ده، کمزوري مونږ ټول یو، د آدمیت او د بشریت چې کومه کمزوري ده د هغې په بنا باندې چې کله کله چغلی وشي نو په ده باندې مرګ نه مخکې د دې چغلی توبه فرض ده، توبې سره به معاف شي. خو ده چې توبه ونه ویسته نو دی به اوس جنت ته نه ځي، یعنې پهله به دی سیده جهنم ته ځي، د هغه چغلی سزا به خوري نو بیا به جنت ته ځي. دی بل مطلب دی. او یو بل مطلب عالمانو دا بیان کړی دی، ته هم ښه سوچ وکړو. چغلخور به که هر څومره هم نیک عملی ښه د خدای د ښو سړی دی، خو به دا یو کار پکې دی چې شیطانۍ کوي. ښه د خدای د نیکو سړی دی، ښه نیک عمله دی، خو چغلي کوي. دی به سابقین اولین سره جنت ته نه ځي. سابقین اولین یو ډله ده چې دی به د محشر د میدان نه سیده جنت ته ځي، سیده به جنت ته ځي. دی به د دوزخ اور څه دی، اور چې لوګی قدرې د دوزخ بوی هم پې ونه لګي، دي ته باړو پته ونه لګي چې دوزخ څه شی دی، سیده به جنت ته لاړ شي. دې ته دخول اولی وایي. سابقین اولین دا د اعلی درجې خلق دي. قرآن مجید ویلی دي وایي دا په وړاندینو کې م یو ډله وه او د وروستو زمانه کې مونږ او تاسو یاد کړي یو قرآن شریف، بلکې تر قیامت تر سبا پورې په دې کې به م یو نیمه دانه داسې وي چې دا به ډایرکټ جنت ته ځي د محشر د میدان نه. الله تعالی د هغې کې زمونږ حساب که څوک دا غواړي چې زه دې په هغې کې داخل شم، شیطانۍ به نه کوي د مخکې په سر باندې دا کو که نه. نو دې نه به داسې کار وکړو چې ځان به منع کړو، ځکه چې هلته یې ګټه ډېره لویه ده که نه، ګټه یې دومره لویه ده چې ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته څنګه اعلان کېږي چې راځه جنت ته، نو چې څوک د چغلی نه ځان ساتي ده به د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لمن نیولي وي او جنت ته به روان. قیمت یې څومره لوی دی. په دې نورونو باندې دا دیاړي مار مزدوري کوي که نه، پنځم شپږم چت ته خښتې او شګې خېجوي که نه، ولې دا دومره سخت کار ورته ولې اسان شوی دی؟ مازدیګر دیاړي ویني که نه. دغه شان دا ملازمین چې دي سختې برداشت کوي، د افسرانو تروې ترخې موړي، خو بچو له سیروړه ګټي ورته پته چې په یکم تاریخ باندې به زما اکاونټ ته پیسې راځي، برداشت کوو که نه. دغه شان پلکونه وهل او سخت نه سخت کارونه اسانه ده، بس د ژبې له لږ واک ورکم که نه او بس د مخکې په سر باندې شیطانۍ نه کوم. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لمن به مې نیولي، د هغې ګوته به مې نیولي او جنت ته به روان. څومره اوچت مقام د هغې سره ملګري کېدلی. او یو بل اسان عمل هم شته دی، وایي چې څوک د اذان نه مخکې جومات ته ځي، د اذان نه مخکې جومات ته ځي، دی به هم سابقین اولینو کې پاسي د قیامت په ورځ باندې. هغه خلکو کې به جنت ته رواني چې کوم خلک به د محشر د میدان نه ډایرکټ جنت ته ځي. خو دلته چونکې د چغلی بیان رالو چې څوک چغلي کوي نو د ځان له دغه پوزیشن خطا کو، کار څومره هم نیک عمله دی او جنت ته به ځي، خو د دې چغلي خورۍ سزا به ورته میلاویږي، بیا به جنت ته ځي. الله دې مونږ او تاسو ټول د چغلی نه وساتي، د شیطانۍ نه. یا رحمت